द निसत यूनियन काउंसिल मोहतरम सदर साहब, दलता पर स्टेज मौजूद द अवामी नेशनल पार्टी द मरकजी मजलिस आमिले जमंग मशरान कासम अली खान, मासूम शाह बादशाह साहब, जमंग द जिले मोहतरम जनरल सेक्रेटरी फारूक खान, द तहसील द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन गौर अयूब खान, मासरे वलाड़ स्तासो द नंग और द गैरत और द पुख्तो नखा सुल्तान मोहम्मद खान, दलता पर स्टेज द निसते द मेरा निसते द डेरी जरदाद जमाडेर द्रान ख्वाग मशरान और जमंग परोरवले के राटू के दली जमारोर अब्दुर्रहमान खान, सलीम मामा, विशाल खान और नोरा का टोल मरगरी चिनन मंगसरा अवामी नेशनल पार्टी के शरीक और शामिल शू जो आगे टोल उतार कलेवेम जो वर्तद अवामी नेशनल पार्टी के बशमूलियत मुबारकबाद वेम आओ पदे मौका यवार ब्या दा तजदीद अहद को इंशाअल्लाह ददे काम और द पुख्तनो पमख के ददे गट जरगे ददे स्पिनगिरो पमख के दा तजदीद अहद को इंशाअल्लाह दा कमर और वली मंग जोड़ अकड़ा दा बटूल उमर मंग दगा से सातू दा बमर यो पल बन और तासु ही ने रुनो खास विशाल खान को बला दा तासु ही ने रुनो जखास दनिसत मरगर होता वेम चिदा मास रखी और गसलास तसोना वलाड़ दी नजब का निसत के दा से नहीं नमा खुदा मगर तेरा दे खल को मुकाबले चिदा टोल मरगरी हो मुटी नुदा निसता दातुल्लांदे दाड़ी रिजरदाद दा मेरा निसता पर तारीखी तोगा द खुदाई खिदमतगारो द बाबा द पैरोकारो यो गढ़ पाते हो इंशाअल्लाह दा बमंग साबित हो तश द यो इलेक्शन पोरे ना दा चे तरसो पुख्तुवी तरसो बाचा खानीवी तरसो दा असरटो पे नो इंशाअल्लाह दलता बदा बाचा खानो द वली खानदान में ग्रान रुनो मां सारा दलता मखामख इर्द गिर्द दा से मशरान नास्ती चगी मंग की दीशे द गुत न निवली वो द गर्जे दो चले रहा खोली मां सरपदे महफिल के जमा मशरान मामागान आगा मशरान नास्ती जमा द प्लार मरगरी मिसाल दलता डेर जदा सीनम चगीना पजुंद के मंग डेरी इज्जत कड़ी दी नंद आगी पमख के कुछ खबर कौम नजावल न माजरतम कौम इजाजतम वालम दा टोलो मशरान होना ग्राम पुख्तनो
زکو نن تاسو ته مخامخ ولاړم نو زه د یو سوچ د یو فکر د یو جذبې د یو قربانۍ تسلسل په څلورم پشت کې خپل قام ته مخامخ یم او په څلورم پشت کې د سل کلن تاریخ د سل کلن تحریک هغه تاریخ بیانوم کم تاریخ آباد سے بچے آباد سے کم تاریخ چې زمونږ استادو مشرانو بیان کړم دی او بیا له خیره تاریخ جوړ کړم دی او موږ ته د مثالونو په شکل کې پروت دی چې په هغه وخت کې د پښتون د आवाज د اوچتولو څوک نو په هغه وخت کې د پښتون د اصلاح څوک نو په هغه وخت کې د پښتون غمخوار په هغه وخت کې د پښتون قوم لارښود چې تاسو تر دې پورې سوچ وکړئ چې سکولونو د انګریزانو د سکانو خو د پښتنو دپاره د تعلیم لار نه وه نو د نن 100 کاله مخکې زمونږ هغه مشر راپاسي هغه پښتنو باندې کور په کور ګرځي په دې سوچ چې د پښتنو د جمهوریت اصلاح وشي هغه پښتنو پسې کور په کور ګرځي په دې سوچ چې پښتانه د ټوپک کوس کی او پښتانه د امن په لار روان شي هغه پښتنو پسې ګرځي کور په کور په دې سوچ چې پښتانه د انسانیت له ترجیح ورکي هغه پښتنو پسې ګرځي په دې سوچ او دا سوچ خوري چې الله خود کفیل دی الله ته د خدمت هیڅ ضرورت نشته هغه برابر دی په هر څه دا زموږ عقیده ده خو پښتنو کې دا سوچ جوړوي کو دا خدای خدمت کې نو د خدای د مخلوق خدمت بخاص د الله د رضا لپاره کې الله د خدمت کیږي هغه کلی په کلی ګرځي پښتنو کې د جرګو د پاره او چې کم کور جرګه نه کوي هلته ورته کډه اچوي روز تیری دو تیری هفته تیری میاشت تیری خدا غي کلی نه نوځي چې پښتانه روغ نشي هغه د پښتون د بچی د تعلیم غمخوارو نو یو سلو سلويخ سکولونه د پښتنو د بچو د لپاره جوړي چې پښتانه بچی دې پکې مفت تعلیم وي هغه د خپل قام د حق غمخوارو نو انګريز ته پسترګو کې سترګې اچولې وي د قام د اتفاق خبره کړې و او د قام د حق د حاصلولو لپاره د قام د ووټ आवाज اوچت کړو ګران ورونو ګران مشرانو مخکې هم ټاکنه کېده خودش د ځمکې خاوند نواب خان بهادر دا اگر رای بشمار وا د غریب سړی نه بچا تاسو هم نه کوم هغه په 37 کې دلته جلسه کوي او په 37 کې په جلسه کې کلاو اعلان کوي چې زه د سیول نامه فرمانه اعلان کوم زه د انګريز حکومت نه منم زو زما مرګري د بل وطن نه راغلي د خلکو حکومت نه منو کو په دې خاوره د حکومت د کولو حقدار دي نو دا پښتون قوم دی بل څوک نه
ګرانو وروڼو شپږ کاله هغه قید تېری او په سن 1936 کې قانون ساتلی شو زمونږ په ذاتي ژوند به څه فرق نه پروت زه نن هم د خدای مشکور یم او زه که ټول عمر ممبر نم شم بیا هم د خدای مشکور یم چې زه د باچا خان کړوسې پیدا کړی داسې ممبرۍ زمونږ دپاره هېڅ شی نه خو پښتنو تاسو ایمان تیر کې او تاسو سوچ وکړئ چې دا تیر 10 کاله دشت پی ټی آی دور نو ایکسټریم یو خوا یو سرو بل خوا بل سرو خو په دې 13 کالو کې تاسو ووایئ چې آیا دا 400 د پاکستان په نقشه کې واو کو نه وه په دې 13 کالو کې تاسو 2 ممبران دغه اسمبلی ته تللي دي آیا په دغه اسمبلی کې تاسو اورېدلي دي چې تاسو یو ممبر دی ستاسو دپاره یو خبره کړي هغوی له خبرې نه ورتلې نو خبرې بیا څه کړې په دې 13 کالو کې تاسو 2 ممبران اسلام آباد ته لېږلي دي د هغې نه مخکې 15 کاله اسفندیار ولی خان صاحب لېږلی و اسفندیار ولی خان چې ممبر و 400 کې یونیورسټي جوړه شوې ده 400 کې سپورټس کمپلیکس جوړ شوی دی 400 کې جوډیشل کمپلیکس جوړ شوی دی په دې 1913 کې د نوښار دا روډ د 400 نه تنګي سړک 400 نه د مردان پورې ډبل روډ د 400 نه د پېښور سړک غني خان روډ داسې د دنیا سکولونه د دنیا کالجونه تاسو ماته ووایئ چې په دې 13 کالو کې یو ممبر زما یو پروجیکټ زه به ده ووایم چې جوډیشل کمپلیکس د 2.2 ارب روپو پروجیکټ یو آیا د دې په دې 10 کالو کې په دې ټوله 400 کې د دې یو پروجیکټ د 2.2 ارب پرېږدی 1 ارب له به راشو آیا په دې 10 کالو کې په ټوله 400 کې 1 ارب روپۍ لګېدلي زه ستاسو هغه کشر یم چې کو زه ممبر یم یا نه یم نو ما د تیر دور اوس هم لکه ممبر نه یم او په شهباز شریف صاحب مې 2.5 ارب روپۍ د 400 لپاره منظوري کړې زه ګرانو وروڼو ویم درته را چې زه ستاسو کشر یم خلک فوج ته به مینتونه کوي د سوچل زده د کله لاړ شي خوب کې پیغمبر وویني مولا له لاړ شي او بیا هم هغه سړی خوب کې پیرنه وویني نو عمران خان له لاړ شي خلکو له چلونه ورځي زه ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو هغه سړی یم چې یا مې خوش قسمتي یا بد قسمتي خو نه مې بله لار شته نه مې بل قدم شته او نه مې بل ځای شته مشرانو راته داسې لار پرېښې ده چې کو هر هلي دا سره ټوپۍ ده او دا سره ټوپۍ به په سري کو دا بمونه ورېږي او کو واورې ورېږي او کو ګلونه ورېږي دا سره ټوپۍ به په دې سري داسې یو نصیب هم دی چې کو وړم ښي او کو بدي په دې اشنغر کې تاسو سره ژوند تېرو تاسو د نن سبا دور کې لیډران وګورئ ظالمانو ستاسو د قام کو موږ ووایو چې کو موږ یو زما بچي ننم په دې خاوره لګیا دي سبق کوي زما بچي بار نه ځي زما بچي اسلام آباد په خاور نه هم دلته لګیا دي سبق زه هم دلته لګیا یم ژوند تېروم دا خو د دغه خلکو دپاره ډېره اسانه ده چې په خپله پردې بچې غریب بچې په جی ایچ کیو هم ورچوه په کور کمانډر هاوس هم ورچوه او ستا بچې دې په اسرائیل کې ناست دي او یهودیانو سره دې مزې کوي موږ هغه خلک نه یو زموږ یو لار معلومه ده زموږ په دې خولې به یو لاري هغه عوام دی تاسو ته ناست یو کو تاسو ګڼئ چې ستاسو دپاره آواز اوچتولی شو کو تاسو ګڼئ چې د پاکستان په سیاست کې ستاسو دپاره یو دوه ښې خبرې کولی شو
در روان 15 کالو لپاره زما پارټي ځان خدمت ته وقف کو او کنا نو ان شاء الله بیا هم د پښتنو خدمت کو د بچا خان بابا خبره مایوسی پاغ خلکو کې راضي د چا چې ذاتی لالچ زمون ذاتی لالچ نشتا نو چې زمون ذاتی لالچ نشتا په یو قدم په یو مرام به ان شاء الله زمون مایوسی را نشي من په پښتون قوم سره لګیایو او غپو ولاړیو او ګران ورونو زچغي وام نن میدان ښکارا دی تاسو ته نه ویم خو د کیمرو په وساتت زه د ټولو پښتنو ته ویم 3 چويسز دي څلورم چويس نشته آزاد امیدوار ولاړ دی هغه کو د هر پارټۍ نه مات شوی دی او آزاد ولاړ دی خو چې آزاد امیدوار دی نو دا خلک دې د خوب را پاسي او دا پی ټی آی ورکر دې په دې وخت سوچو کې چې آزاد امیدوار له ووټ ورکول پرویز خټک له حکومت ورکول دي تاسو دغه خلک دي چې دا په یو ټک پاټیانې بدلي بدقسمتانه تاسو دغه لیډران دي چې هغه 3 غنټو په گرفتارې نوې پاټې جوړي او ریاست درته داسې لوبه جوړه کړې ده کوړم خيو کوړم بدی حکومت ته د پی ټی آی آزاد امیدوار له موټ ورکه په پښتونخوا کې دا داسې ده چې لکه پرویز خټک له ورکه دویم پاتې 2 چويسز یو منګیو یو مولا دی سوچم خپل دی کو غواړي چې په دوا مسله حل شي ورکه وټ خخ کله دوا بدرته کوي کچري تاسو دا غړې چې اسلام کې دا نه دی ویل چې په عمل په جنت او دوزخ ته ځي کو تاسو دا غړې چې په اسلام کې دا ویل دي چې مولا له مغرب ورکه او جنت ته ځي ورکه روکے کا ختم اس معنی نه لري کوچره تاسو دا غړې چې د پښتنو په دې سیمه او ماغه نظریه پیش کول غواړي کومه نظریه چې د افغانستان په پښتنو په سیمه پیښه ده ورکه مولا له وټ ورکه کو تاسو انتها پسندي خوخه ورکه مولا له وټ ورکه او نه بل خوا کو ته دا معنی چې زماده مسلو حل د دې دنیا مسلو حل او سیاست د دې دنیا شیز دی جنت او دوزخ زمون په خپل عملونو کې دي نو د جنت د لپاره به خپل عمل اصلاح شروع کو یا هغه عمل به شروع کو چې په کوم د موږ جنت ته لاړ شو نور د دې دنیا د مسلو حل په دې دنیا دی کو تخپل بچی له تعلیم غواړي کو تخپل بچی له صحت غواړي کو تخپل بچی له سکول کالج یونیورسيټي غواړي کو تخپل علاقہ ترقی یافتہ غواړي کو تخپل حقونو تپوس کول غواړي کو تخپل بجلی خپلول غواړي خپل ګیس خپلول غواړي خپل تیل خپلول غواړي خپل د دنیا دا کانی دي دا خپلول غواړي د خپل بچو مستقبل روښانه کول غواړي نو دا غواړي در سره غپ نه لګوم ودرېږي عوامي نېشنل پارټي سره ودرېږي لاټین سره ودرېږي او خپل ژوند رڼا زار درنا دا زمونږ او هغې کې دا فرق دی هغې ماشومان هم پېژني ورته وایي ډوزې دي ډوزې او زمونږ ماشومان نارې وایي نارې I love you all
نن سبا خو داسې بدقسمتي ده زه چا پسې خبره نه کوم خو بدقسمتیو ته ګورئ چې نن ملام د ټوپک والا درته مخامخ شوی دی نن کېږي د هندوستان په آئین کې چې د هر سړي د ووټ حق دی او چې هر سړی ژوند تیری دته به ووټ اختیار حاصل دا لومړني انتخاباتو یو واقعه کېدی چې تاسو زما د خولې نه اورېدلي وي خان بادران ودرېدل انګریزانو ورته ودرولو باچا خان خدای خدمتګار ودرول زمونږ د عمرزو خان بادر خان انتخابات ته ولاړو د سن 37 انتخابو مقابله کې ورته ډاکټر خان صاحب ولاړو قطبانزو ته راغلی ووټ یې غوښتو یو ورې ډبولې دی د یو ګډبا یو شپون زوی راوتی دی ورته یې وی بچې پلار دی کوم ځای دی وي پلار خو مې نیسته کې دی نیسته کې ګډې سره هغه د قطبانزو نه راخطا شوی دی نیستې ته دلته یې کتلي دي چې ګډبا لګیا دی پټي کې ګډې سره یې په پولې ګاډې ودرولې دی په پولې ګاډې ودرولې دی او کوشوي دی د شپون چې کتلي دي چې خان بادر خان راغلی دی د ورمنډه کړې ده چې لکه بھائی ما غریب له خان بادر خان راغلی اور د خان خدمت وایا ما غریب کیسه دي چې ته راغلی او ما ته په دې پوله ولاړې کور کې داسې څاروي ماروي ساتلي ګیا ته زړه کېږي ګیا ته لراورې بم کونه د ګډې پیو ته زړه شوی دی دا خان بادر خان ورته ما له ووټ راکړه دا شپون په ګډا شوی دی کله چې د شپون ګډا ودرولې خان بادر خان ورته وی ما له ووټ راکړه ته بیا ګډا شروع کړې ده چې کله په درېیم ځل دار څه شوي دي د خان بادر دا شپون دی مړ نه نیولې دی مړه وي زه تا نه ووټ غواړم ته ما ته ګډا کې وي ستا دا ووټ دی په شلقو لګي وي ته ما ته ووایې ته ګډا ولې الله اکبر زنده‌باد دا شپون ورته وی دا شپون ورته وی خان وی دا ګډا څنګه کوم چې نن یو څو میاشتې مخکې ما دا خپلې ګډې راوستې وې دلته په دې پټي کې مې سرلې چې یو ملنګ بابا راغی او څادر وڅنډو وی دلته اوس ښه ګرمیان هم دي او ښه غرمم ده د انور وی ښه تیز دی وی څادر وڅنډو څادر یې کېښودو وی د پاسه په کېناستو ما ته چې شپونه داسې طاقت درله راوړم چې دا ټول خانان او خان بادران او نوابان به درته په کوڅه کې ودروم وی ما پټ کې وی چې د ګرمۍ ته ګوره او د ګرمو ته ګوره بابا مزغو کار نه دی کړی ما شپون له به دې داسې کم طاقت راوړي چې دا خانان او دا غټان به راځي او زما په کوڅه کې وی نن زه په هغې طاقت پوه شوم نو وی خان بادر خان ته خو وایې چې ووټ دې په شلقو لګه وی زه درته دا ویم چې دا خان بادران دې په شلقو لګي زما ووټ همدا هغې ملنګ بابا دی چا چې د اختیار ماله راوړی دی او ته یې ماته ګرانو وروڼو من د باچا خان بابا د سوچ او د فکر تسلسل یو دا سل کاله تاریخ ته من خدای مکه دا نه ده چې تش د باچا خان بابا په کړو باندې ووټ غواړو نه من د باچا خان په کړو فخر کوو او دام نظریه او د ایمان هم دی چې داغه په قدم به قدم ان شاء الله او په هغه قدمونو روان کو د باچا خان زویو نو زمونږ او تاسو د غیرت نښه را به نشي پښتنو کې بیا داسې خلک خدای شته لکه موږ هم د هغې خپو ته نه رسو
پیدا بنی شي په دې پښتون قوم کې د ولی خان او د باچا خان په شان बेशक बिल्कुल هغه مل خان شته کنه ولی خان چې تاریخ وایي چې د څلورو کالو چې د ده باندې لومړنۍ حمله شوې ده د انګریز د غاړې هغه ولی خان چې د خپل پلار ټول خدای خدمتګارۍ له یو سیاسي او جمهوری شکل ورکړ او پښتون قوم د باچا خان بابا په نظریه په سیاسي شکل کې وټاکل او په سختو کې دا مشران ناستی د دې د یادو خبرې دي په سختو کې هر عامر هر جابر هر ډیکټیټر لکه داسې کارو چې د بوټو صاحب په عمر قید ولګاو په باچا خان په ولی خان په اسفندیار خان د حیات شیرپو په کیس کې او اسفندیار خان طالب علم هغه وخت کې بیکام اکاو کامرس کالج نه عمر قید نو لګې د ضیا راغې بوټو غیر شو نو ضیا چې څونه د سیاسي قید د اخلاص کړل نو دا داسې زورورو چې اخلاص شو نو همدغه ضیا خلاف خپل عمل چالو کو د جمهوریت لپاره خپل کار کردار روان ګران ورونو تاریخ بیا ساتي چې دا زمون د نن او د سبا قائد جناب اسفندیار ولی خان او هغه مرګرو له خدای دا همت او توفیق ورکو چې د خپل پلار نیکو هغه ارمانونه چې هغه ټول عمر دا نارې والی دي چې خپل خور خپل اختیار نه منو د بل اختیار هغه زما د پښتون د قام د بچین وړې چې ولی خان بابا وې چې زما د بچین وړې د پنجابي بچي په مړېږي عیني طور دا تلسم عیني ترمیم په شکل کې اسفندیار خان او داغه مرګرو پښتنو خپل حق راو خدا بد قسمت نه چې د پښتنو حق عیني طور وګټل شو نو د پښتنو आवाज غلې کړې شو په من خودکشي چالو شوې په من دماکې چالو شوې زما په سونو مرګري شهیدان شو زما د لیډرشپ نه والا ورکران شهیدان شو زما چا سره ذاتی جنگ نو جنگ د پښتون قوم د پښتنې خاورې او د پښتنو د وسایلو زما لارونه ولې شو وځلا تاسو ته پته ده د نن لس کاله مخکې په دې خاوره پی ټی آی چا پیژندم نه نن خلک جاړي چې په یو غرب باندې خلک د پی ټی آی نه روان دي سخت پاره پاټه راځي ولی تاسو د خدای خدمتګارو کیسې نه دی اورېدلې دي سره سخت دي دا خو موږ بچګي والے چې د لوپټو د بنگلو ځوانان موږ داسې نه دي خو دا یو ټک سره لاړ خبره کوي هغه د پښتو متل دی د بنگلو بارو یو سړی روان کړو یو پولیس والا وی ورلا ډب ورکوي دې کې څه دی کو بل ډب دې ورکې هیڅ په پکې نه نو هغه خو د دویم ډب سره یې سم ني زمنګ مرګري چې دماکو نه دي رستو شوی زمنګ مرګري چې دلته په دې بابړه کې صرفاسه پشپک سو پښتنو په دې سینې باندې ګولې ورېدلې دي خو چا د باچا خان بابا لار پرېښې نه ده ګران ورونو نن من او تاسو د دې قام د دې خاورې د دې بچو دا حق دی په من چې من د خپل مشرانو هغه ګټه له عملی جامه ورکړو زه درته بار دا خبره کوم چې زما کو د ذات خبره راځي زما هیڅ لالچ نشته د خلکو لالچ یې کنه ما ممبر کې زبا وزیر شم زبا وزیر اعلی شم زبا وزیر اعظم شم
زه در سره دا لوس کوم چې انشاءالله ما به په یو سرکاري دفتر کې تاسو زما مقدمه د پاکستان نه ده، زما مقدمه د پښتون قام ده. لہذا زه د پاکستان سرکار ته نظم، زه د پښتنو وکالت کوم، په دې خپله خړه پړه جامه کې به یې کوم او ټولو تاسو وکتل په مختلفو شکلونو ستاسو مینډیټ واغش ملا د کوتک والا مخامخ شوی دی. د نن د نوي دور د جی یو آی امیدواران هم له خیره کلین شیون دي او تاسو ته مخامخ دي. نن د هغې نه هم نورې خبرې پاتې دي، خو د دنیا سیاسي لالچ روان دی. خو زه یو تپوس کول غواړم دی عام مسلمان ته وایي چې دا کتاب قرآن دی او که دې کتاب له دې ووټ ورنه کړه نو ته به بیا جهنم ته ځې. نن د ملیانو خپله ډله راوتې ده په دې حلقه کې او هر چا ته وایي چې ګورې کتاب له به ووټ نه ورکې. بالکل وایي ایمل خان دا صدر هغه زویم پکې دی. نن ګورا ایمل خان ایمل خان ایمل خان عوامي نشل پارټي عوامي نشل پارټي. تاسو دې خبرې ته زما سوچ وکړئ. نن مليان صاحبان په دې حلقه کې لګیا دي چې کتاب له ووټ نه ورکوي. دغه مولا نه تاسو کا چې زه ساده پښتون خو چې ووټ ورنه کوم دې کتاب له رضا په جهنم ته ځم، ته به بیا هم جنت ته ځې که نه بیا به څه کوې. ګرانو وروڼو بل خوا وګورئ، بدقسمتۍ ته نن پی ټي آی والا ته هغه خلک تقریرونه کوي چې هغه تر دې دمه پورې پی ټي آی کې شامل نه دی. دې ایمان تیر کی دا کم د پی ټی آی امیدوار چې تاسو ته ولاړ دی صوباړ یاد ساته صوباړ یاد ساته هغه صوباړ د هغې نه اخیستی دی او تاسو له پلاسونو کې درکړی دی. اوس ورې دې په ریکارډ دا خبره وکړي چې د نن خپله نظریه خپله پارټي په دې تیر کال کې 15 پارټۍ بدلې کړې. زه لوی نه کوم، الله دې نه کړي چې موږ دې لوی وکړو. موږ د خدای فقیران یو، موږ د خدای ملنګان یو. خو د دغې سړي دې پلار 2 کاله ما ته منت کړی دی چې عوامي نشل پارټۍ ته مې راوله او ما پارټۍ کې نه دې پرېښې، بیا درخبره خاورې په سر ګرځېدلې او نن جوړېدې په جماعت اسلامي کې زوی د پی ټي آی امیدوار دی او پی ټي آی والو ته هغه د پښتو د غیرت خبرې کوي. ګرانو وروڼو نوی ټرم راغلی دی، نوی ټرم دې ته وایي غیبي امداد. دا داسې غیبي امداد دی چې توبه خدای توبه دا غیبي امداد د نقدو په صورت کې پیغمبر علیه السلام ته نه دی راغلی. توبه خدای توبه دا غیبي امداد اصحاب کرام ته نه دی راغلی. څنګه مولانا صاحب چېرته راغلی دی؟ نه دی راغلی که نه. او دا غیبي امداد مولانا فضل الرحمان صاحب ته ډېر میلاویږي. زما په سوچ انګلیش کې ورته کرپشن وایي، په پښتو کې ورته غیبي امداد وایي. او د خدای ظالمانو زمونږ بشیر خان د عمرزو د خدای لري، هغه چې به چا سره خبره کوله او چې چا به ورته وایي خدای ګواه دی، به ورته وایي نه وروره داسې ګواه را چې تپوس ته کولی شم، ته ماله داسې ګواه راکړې چې خپله تپوس وکړي. نو مولانا صاحب د دې جایداد او د دې پیسو
داسې لار وښیه چې خلک ته تپوس کولی شي ته اوس موږ غریبانو د الله مخامخ کې نو ته د غلا دپاره هم د الله په شا ودرېږې توبه خدای توبه زه دا چغې وم دوی له هل چل ورځي ما یو خبره کړې وه داسې کار وشو بچې ګزاره وکړې ګزاره وکړې داسې کار وشو جومات کې مولا ناست یو سړی ورننوته جومات ته مولانا صاحب ورته وکتل هلکه وي پیزار دی جوړې دي وي جومات ته سړی د سپلو نشي راننوتی ورته مولانا صاحب حلوا در سره وي ښه داسې ډډ ډډ ته راشي دوی له د هر څه چل ورځي ګرانو وروڼو دا څه خبرې خو مې هسې د خندا دپاره وکړې ګپ دپاره وکړې زما ټول عزتمند دي زما ټول مشران دي فیصله ستاسو ده تاسو په خپله فیصله وکړئ او پوه کړئ په دې ځان پوه کړئ څوک در پسې ټوکې کوي څوک ستا غمخوار دی ستا دپاره ګوره پښتونه کو فوجي ډکټیټر دی کو جرنیل دی او کو د پنجاب لیډر دی دا یو سوچ لري ستا دپاره د مشرف ستا دپاره د ضیاءالحق ستا دپاره د نواز شریف او ستا دپاره د عمران خان سوچ یو دی دا نشي بدلېدی کو ته غواړې چې خپل ژوند بدل کې زه بیا دوراوم په اتم تاریخ انشاءالله ورونو خو په ګڼ شمېر تعداد کې به راوځو الیکشن کوو جمهوریت کوو دا ورته بار بار وایم الیکشن کوو د جمهوریت په شکل یې کوو الیکشن کوو د خدای خدمتګارو په شان دی کوو الیکشن کوو د ملنګانو او د فقیرانو په شان دی کوو منت کوو سوال کوو په خپو پروزو خو نه څوک خوا دی خوا کوي نو بدماشي موږ د انګریز نه ده منلې او اوس هم درته وایم اوس هم درته وایم دا نه چې ښه شوي دي ډېر غلط کار شوی دی خو انجام یې درته مخامخ پروت دی چې سم دغه مشر سره په پېښور کې وشو دغه به بیا بخې د دې نه باندې زه ګران وروڼو ستاسو د جوش ستاسو د جذبې ستاسو د مینې ستاسو د محبت انتهایی مشکور یم زه د خپلو مشرانو د پارټۍ د تنظیم د ملګرو د پارټۍ د ذیلي تنظیمونو د سالارانو صاحبانو د میډیا د ملګرو او بیا ټول په جمع جرګه لاس وپړقوئ زموږ د پولیس والاو له چې دوی ټول عمر زموږ جرګو له امنیت ورکړی دی نه داسې نه که نه یار داسې لاس وپړقوئ چې هغوی به پرې فخر وکړي زه سلام پیش کوم پولیس ته د خیبر پښتونخوا پولیس او بیا بالخصوص د چارسدې پولیس ته او زه تاسو د ټولو په شکریا اجازت درنالم په دې نظم چې دا ملګري خواست کوي چې دا به راته وی ښه دا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې